وی کله چې جنتیانو ته هر قسم نعمتونه الله ورکي وی الله رب العزت به د ملائکو په ذریعه سره د خپلو بندګانو ته ووایي چې زما بندګانانو ستاسو بل یو داسې نعمت پاتې دی. نو دا ملائک به د خلقو ته وایي چې الله فرمایي چې تاسو باندې کم نعمتونه وو هغه په تاسو باندې ما پوره کړو که نه. نو دا ټول خلق به ووایي چې او یا الله ټول نعمتونه تا په موږ پوره که چې کومه وعده دې موږ سره کړې وه په دنیا کې په قرآن کې یا الله هغه ټول موږ ته پوره شو. نو وی الله رب العزت به ورته وفرمایي چې د دې نه بعد زه تاسو ته یو بل نعمت ښایمه. وی دا خلق به حیراني دا ټول جنتیان به حیراني چې یا الله دومره بادشاهي دې موږ ته راکړې چې هغه د ناقص به د دنیا پلس چند جنت لري. الله رب العزت به ورته وفرمایي چې زه به نن تاسو ته خپل دیدار ښیمه. دغه دیدار د نبي علیه الصلاة والسلام نه علاوه دغه دیدار په مخ د ځمکه بل څوک نشي کولی او نه طاقت لرلی شي. وی قیامت په ورځ په جنت کې به الله رب العزت جنتیانو ته خپل دیدار ښیي. وی کله چې الله رب العزت خپل دیدار بندګانو ته ښیي وی کله چې دیدار ښیي نو الله رب العزت مخ مبارک ته کما یلیکو بشانه هغه پردې به اخوا کی. وی دا مخلوق الله دې زما او ستا نصیب کی. وی داسې به په یو نظر الله ته ګوري. وی الله رب العزت به واپس پردې راولي ورته وبه فرمایي ای زما بندګانانو څومره ټایم وشو چې ما ته ګورئ. وی دغه ټول مخلوق ما و تا به ورته ووایو الله دې نصیب کي زمونږه چې یا الله یو منټ وشه. الله رب العزت به ورته وفرمایي نه او یا کاله تیر شو چې تاسو ما ته ګورئ خو تاسو به زما په دیدن نه مړېږئ.